بسم الله الرحمن الرحیم. المنځه کې یوه ډیره مهمه مسئله جهر و اخفا والا مسئله ده. مو معمولا دې ته توجه نه ورکوو، پوی د شوي وو بیا دا توجه نه کوو. کسه جهر دغته ویلی شي څه تیز اواز سره بلند اواز سره لمونځ کوله، اخفا دغته ویلی شي څه آهسته مدم اواز سره لمونځ کوله. ځینې لمونځونه داسې دي چې جهر څه وخت کې پکار دی څه بلند اواز څه وکړي څه اواز یې واورېدلی شي. ځینې لمونځونه داسې دي چې هغه پکار ته مدم اواز څه وکړي اندا پسپسا حالت کې پکار دی چې تا المونځ وي. سبی المونځ مخام وسوتان المونځ پکار ته جهر څه وکړي، یعنی کوم الحمد و سرعه دی دا پکار ته جهر څه وکړي. کم از کم دور اواز څه وکړه چې تا غوږو پورې اواز روشي او تا څنګ ته کاس ویلوړ دی هغه تا اواز واوري. بیا ورځ یو مزدګار المونځ د اخفا حالت کې کیږي، مطلب الحمد و سرعه پکار ته ورو وایي آهسته وایي داسې څه پسپسا حالت کې نه زړه کې به نه یایي، دې ته ویلی شي اخفا. او زنانهو دپاره داسې دی چې ورځې مزدګار خو اخفا حالت کې دی، سبې و مخام مسخوتان هغوی جهر څه کوی شي اخفا څه کوی شي. خو جهر څه که چیرې کوي پکار د نامحرم نه وي، که خونې کې نامحرم موجود دی بیا پکار د اخفا څه وکړي آهسته اواز کې وکړي. نو دا جهر و اخفا المنځه کې واجب دی قرائت کې. که چیرې عمدن پویې مسالې باندې جهر د نه وکړلو المنځه کې جهر و یا اخفا د نه وکړه المنځه کې آهسته و تیز د وکړو المونځ د بتلیدای شي. که چیرې یو کس په ویر شي یوه مسله ونه مثلا الحمد منځ ته راورسوله په زړه شوه ته څه دا خو جهر څه دی ماښام المونځ دی پکار دی زه بلند اواز څه وکړم، نو دې کې بیا دا دوباره سار نه الحمد وایي او بلند اواز یې وایي تیزه وایي یا نه اندیزې نه مخته تیز وایي. سار نه الویستله ضروري نه اندیز نه مخته تیز وایي بلند اواز وایي کافي دی. پس جهر و اخفا ته توجه ورکول ډیر ضروري دي. جهر و اخفا سره المونځ خرپېدایه شي. که چیرې مسله د په ویر کړي دی سهوند نه پاتې شو جهر و اخفا المونځ نه بتلیږي. که چیرې عمدن د په ویر کړلو عمدن د جهر و اخفا نه وکړل المنځ کې المونځ د باطل کېدای شي. والسلام علیکم ورحمة الله.